بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولينصرن الله من ينصره ورسله بالخير إن الله قوي عزيز. وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. انتهائی قابل احترام معزز حضرات اشران و اهل علم حضرت مولانا محترم دا ډیره د خوشاله خبره ده چې الله تعالی بیا موږ ته رمضان نصیب کړو د خپلو ګناهونو د معافۍ غوښتلو د خپل ځان د تربیت او د اصلاح کولو موقع یې موږ ته بیا راکړه. ډېرې موقع موږ ډېرې ضایع کړي دي، پکار ده چې دا موقع ضایع نه کړو. دې رمضان کې چې تاسو ته مولانا محترم وویل موږ به ټوله میاشت سیرت زده کوو، سیرت النبي صلی الله علیه وسلم. په تېره زمانه کې هم داسې شوې ده او په موجوده زمانه کې هم داسې ده چې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه خو کړې ده مسلمانانو، خو پیغمبر یې پېژندلی نه دی. د خپل پیغمبر سیرت نه دي خبر، د ژوند نه نه دي خبر، د مشن نه نه دي خبر، د قربانو نه نه دي خبر، د کمالاتو نه نه دي خبر. خپل پیغمبر په صحیح معنو کې پیژندل غواړي. دا ټول انبیا زموږ پیغمبران دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت خو موږ ته د اتباع حکم دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ موږ ته د الله تعالی د طرف نه حکم دی او قرآن دغه یوه لار پرېښودې ده وإن تطیعوه تهتدوا. که د پیغمبر خبره کې منئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ نو هله به لار بیا مومئ. پیغمبر اطاعت نه کوې نو بیا لار موندل نشته. حتی کې که موسی علیه السلام پسې ورپسې شي او په عیسی علیه السلام پسې ورپسې شي بیا هم لار بیا نه مومئ. څو پورې چې د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع نه کړي. دا په صحیح حدیث کې دا خبره راغلې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د تورات تلاوت کوو. هغه وخت چې تورات کې شروع او ښکاره خبره ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تلاوت کوو نه دی کې هوا پوهېده چې دا ټیک خبرې دي او نبي علیه الصلاة والسلام په هغې غوسه کېده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبي علیه الصلاة والسلام کیفیت چې ولید نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ته ګورې نه نبي علیه الصلاة والسلام ستا پرې حرکت خفه دی چې هغه وکتل وی اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. د الله تعالی په پناه کې ځان ورکوم د الله د غصې نه او د الله د پیغمبر د غصې نه او رضیت بالله ربا. په دې د زړه نه خوشحاله یم چې الله مې رب دی وبالاسلام دینا او په دې د زړه نه خوشحاله یم چې اسلام مې دین دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او په دې د زړه نه خوشحاله یم چې محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر وی. نبی علیه الصلاة والسلام غصه ختمه شوه او ورته یې وفرمایل مختلف الفاظ راغلي دي امتهوکون انتم کما تهوکت اليهود والنصارى. تاسو داسې حیران یې په شک کې لکه یهودیان او نصرانیان چې د خپلو پیغمبرانو په باره کې په شک کې پیغمبر خبره به اورېدې او بیا هم یقین ته نه پرېوتې. لقد جئت
جئتكم بها بيضاء نقية ما خدا دين چې راوړی دا خو صفا ورځ ده پاک صاف دی په دې کې اوس ګرد او غبار نشته څه خفا څه پټه خبره خو پکې نشته لیلها کنهارها شپه داسې روښانه ده لکه ورځ چې څنګه روښانه ده ولو كان موسى حيا موسى عليه السلام ژوندی وی ثم اتبعتموه وتركتموني بیا تاسو ما پرېږدئ او په هغه پسې ځئ نو لضللتم وما اهتدیتم ګمراه به شئ په سمه لار به نه یې بیا یعنې ګویا که د موسی علیه السلام دپاره هم د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ نه بعد د دې نه بغیر بلې لار نشته چې به د پیغمبر علیه السلام خبره مني موږ چې وایو سید الاولین والآخرین موږ چې وایو خاتم النبیین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوړ مقام دی حالانکه دا خبره ذهن کې نه راځي چې سړی په موسی علیه السلام پسې ځي نو څنګه به ګمراه کېږي موسی علیه السلام پسې تلل ګمراهي ده نه پیغمبر پرېښودل محمد صلی الله علیه وسلم پرېښودل ګمراهي ده محمد صلی الله علیه وسلم جامع الکمالات دی د نبی علیه السلام په ژوند کې څه کمی الله تعالی نه دی پاتې کړی نور پیغمبران الله تعالی د خپل وخت او د خپل زمانې لپاره پیغمبران رالیږلي نبی علیه السلام یې ټولې دنیا لپاره پیغمبر کړی او په دې به انشاءالله ورو بحث کوو خبرې به راځي ډېرې خبرې به راځي نبي نن موږ تمهیدي غوندې خبره کوو د پیغمبر علیه السلام سیرت ولې بیانو خلک خو نور هم ډېر زیات شته لوی لوی خلک په دنیا کې شته د بل چا سیرت ولې نه بیانو په دې دنیا کې داسې خلک تېر شوي دي چې هغه ډېر لوی فتوحات کړي دي الکسندر او سکندر اعظم غوندې خلک ډېر لوی ملکونه یې فتح کړي دي ډېر لوی جرنیلان پاتې شوي دي ډېر لوی سیاستدانان پاتې شوي دي ډېر لوی حکمرانان پاتې شوي دي چا ډېر زیات ایجادونه کړي دریافتونه یې کړي ډېر نوي نوي څیزونه یې دنیا کې پیدا کړي دي لوی لوی عجوبې جوړې کړي دي نو د هغې سیرتونه ولې نه بیانوو د هغې ژوند ولې نه بیانوو ساده او لنډه خبره دا ده چې دې خلکو دا هر څه خو کړي دي خو د انسانیت د تعمیر دپاره یې څه کړي دي د سکندر اعظم ټولې دنیا ملکونه فتح کړل نو زه د سکندر اعظم کوم شی فعال وکړم د هغه په ژوند کې زما لپاره کومه نمونه ده ما لپاره هغه څه پرېښي دي د ټولې دنیا د انسانیت دپاره هغه څه پیغام پرېښی دی څه داسې دعوت یې پرېښی دی چې انسانان هغه خپل کړي نو انسانان به د انسانیت په دې میدان کې ترقي وکړي یو د جسم ترقي ده د دې وجود دا خو دا روژه موږ له دا پیغام راښیي د دې وجود دپاره چې کوم جایز څیزونه دي دا قابو کړه په دې قابو بیا وکړه د روژې یو پیغام دا دی چې دا خوراک دا اسکار دا خواهشات پوره کول او دا آرام طلبي دا د ژوند یو ترتیب او د معمولات یو ترتیب دا خو د جسم خواهش دی دا جسم دا غواړي او دا جایز څیزونه دي خو د جایز څیزونو باندې هم لږ قابو حاصل کړه د دې نه لږ بالا شه د دې نه لږ اوچت شه د دې نه اوچت شه نو اوچت د دې نه څه دي د دې نه انسانیت اوچت شی دی انسانیت دې خوراکونو ته دې څښاکونو ته دې ارامونو ته دې مزو ته محتاج نه دی چې دا نه مو انسانیت ډېره لویه ترقي کړې وه انسانیت ډېر اوچت و زموږ او ستاسو نه زموږ باباګان او نیکونه ډېر لوی خلک وو ډېر پاک خلک وو د هغې ذهنونه هم پاک د هغې فکر هم ډېر پاک و د هغې ژبه او د هغې عمل او د هغې کردار هم ډېر پاک و او د هغې نه ډېر مخکې خلک بیا د هغې نه ډېر زیات پاک او پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام د هر چا نه پاک انبیا د هر چا نه اوچت هغه زمانه کې دا سهولتونه نه وو انسانیت دې سهولتونه په وجه باندې ترقي نه کوي انسانیت خو د دې څیزونو په وجه باندې لاندې راغلی وه لهذا هغه خلک زموږ دپاره نمونه نه دي چې چا موږ ته د دنیا دا سهولتونه راکړي د هغې احسان منو د هغې شکریه مه ادا کړو دا منو چې دې خلکو غټ کار کړی خو دا خبره چې د هغوی زموږ دپاره نمونه ده زموږ دپاره نمونه انبیا دي پیغمبران زموږ دپاره نمونه ده په دې ټوله دنیا کې د انسانیت سبق ورکوونکي او دنیا ته انسانیت ښودونکي دا پیغمبران دي دا یې دنیا په دې ګوټ ګوټ کې الله تعالی پر نبي علیه السلام فرمایي بیا رسول الله
الله صلی الله علیه وسلم د هر پیغمبر تذکره کوي د هر پیغمبر تذکره کوي سلونه زیات د موسی علیه السلام نوم په قرآن کې راغلی د عیسی علیه السلام د 25 زره زیات نوم په قرآن کې راغلی خلک خپل نوم زیات وایي که د بل چا نومونه زیات وایي خپل نوم زیات خوشحالېږي که د بل په نوم زیات خوشحالېږي د نبي علیه السلام نوم په قرآن کې 15 ځله راغلی 4 ځله د محمد په نوم 1 ځل د احمد په نوم راغلی د عیسی علیه السلام نوم پکې د 15 ځله هم زیات راغلی د هغه د مور نوم پکې راغلی د نبي علیه السلام شجره نسب په قرآن کې نه ده ذکر شوی د عیسی علیه السلام کې پکې شجره نسب هم ذکر کړه د موسی علیه السلام کې پکې د مور نه پیدا شو بیا مور ته الله تعالی ویلي دا به دریاب ته واچوي او دا ډوله جوړه کړه او بیا کور او دا به درته زه واپس کوم دا تفصیلي خبرې دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا لپاره پیغمبر دی او نبی علیه السلام اخرنی پیغمبر دی د اسلام اولنی پیغمبر نه دی د اسلام اولنی پیغمبر آدم علیه السلام ټول پیغمبران مسلمانان بیا د قرآن نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د هر پیغمبر تذکره کوي د هر پیغمبر لوی ځان له بیانوي یو ځل د حنین غزا وه په دې غزاګانو به هم بحث کوو انشاءالله العظیم حنین د مکې د شمال طرف ته جنوب طرف ته طایف دی او حنین دی او دا علاقې دي قرآن کې د هغې تذکره راغلې ده ویوم حنین اذ اعجب تعداد او تعجب یې وکړی چې موږ خو نن موږ خو نور شکست څوک نشي راکولی بیا الله تعالی لږ باندې داسې تازیانه وله ورکړه تربیت یې کوله بیا الله تعالی وله فتح هم ورکړه ډېر زیات مال غنیمت راغی نبی علیه الصلاة والسلام دا مالونه داسې تقسیم کړه چې هر څوک داسې متکفلون چې داسې کوي اقرا بن حابس او عینه بن حصن فضاري سلسلو خان د مکې سردارانو له سلسلو خان ورکړي زر بیزې ورکړي وړې ورکړي سلسلو خان ورکړي د مدینې به د انصارو کې چېرته یو جوان و او خلک وایي دا داسې منافق ورپکې به و والله تعالی اعلم یا به جوان و د هغې وجې نه به یې په جذباتو کې یو خبره کړې دي و یاره دا تقسیم چې د نبي علیه السلام وکړو که نه و دې کې د الله تعالی رضا مطلوبه نه ده ما اريد بها وجه الله بخاري روایت دی بخاري حدیث دی ما اريد به وجه الله په دې تقسیم باندې مطلب د خدای رضا مطلب نه دی دې کې بل څه مطلب دی نبی علیه الصلاة والسلام له یو صحابي ورغی چې د خدای پیغمبر سي یو سړي داسې خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رحم الله موسی الله تعالی دې موسی علیه السلام رحم وکړي لقد اوذي باكثر من هذا فصبر هغه ته د دې نه خلکو ډېر تکلیف ورکړی دی هغه صبر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام صبر روایت حالانکہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ السلام په منځ ډېر لوی نسبت دی ډېر فرق دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موسی علیہ الصلوۃ والسلام صبر روایت دا د نبی علیہ السلام عظمت دی دا چې قرآن وایي که نه ستا اخلاق ډېر لوی دي انک لعلی خلق عظیم هغه لوی اخلاق خو صحیح که نه په یو جمله کې راښکاره کېږي مکار دی نبی علیہ السلام وی چې زه صبر کوم ځکه چې زه خدای دوی سړی پیدا کړی وی نه موسی علیه السلام ته د دې نه ډېر زیات تکلیف میلاو شوی و او هغه صبر کړی بیا یو بله موقع وه نبی علیه السلام د یوسف علیه السلام تذکره کوله د یوسف علیه السلام تذکره کوله د مکې خلکو یوسف علیه السلام نه پېژندل د خلکو ته پته نه وه د مدینې خلکو ته هم پته نه وه د مدینې یهودیانو ته پته وه انصارو ته پته نه وه نبی علیہ السلام چې دا خبره وکړه چې موسی یوسف علیہ السلام ته چې په جیل کې و 9 کاله پوښه او بیا د بادشاه استازی ولا ورغی وی بادشاه دې غواړي موسی یوسف علیہ السلام ته وایي چې ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن زه داسې نه وځم له جیل نه لاړ شه د بادشاه نه تپوس وکړه چې دې جیل ته راغلی ولې اسی چلو چې هغه ښځې لګیا وي او خپل لاسونه یې کټ کول هغه وخت کې غلطي د چا وه جیل ته د چا تلل پکار یوسف علیه السلام یې نه چې تحقیقات نه شوي نو زه نه ځم نو بیا بادشاه خلک راوغوښتو هغه ښځې راوغوښتې زلیخا یې راوغوښته وایي دا څه کیسه وه دا د 7 کاله مخکې دا څه کیسه وه دا ګناه د چا وه نو قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق وأنا راودته
اټول خزو وی دا ګناه زمونږ وه د زلیخې وی دا ګناه زمونږ وه او موسی یوسف علیه السلام بالکل پاک او صاف پاک او صاف نو بیا یوسف علیه السلام د جیل نه راووت بیا دوباره ورپسې پیغام ولېږه که نه اوس خو راځه که نه نو بیا راغی نو نبي علیه السلام وایي یوسف علیه السلام چې په دې جیل کې را کوم کلونه تېر کړه که نه ولو لبست في السجن ما لبس يوسف ودومره موده زه په جیل کې وی لکه څومره موده چې یوسف علیه السلام په جیل کې و نو لعجبت الداعي نو ما خو په اول ځل باندې چې بادشاه ویلی چې راولي نو بسې در راوتی وی خو دا یوسف علیه السلام ډېر لوی سړی نه و ډېر لوی سړی و چې په جیل کې و د جیل نه در راوتو چې چا ته پروانه میلاو چا ته راوځه اچانک ورته پروانه میلاو یلا راوځه نو که زه پکې وی نو زه به بسې در راوتی وی نبي علیه السلام فرمایي وای دا یوسف علیه السلام ډېر عظیم انسان و چې په دغه وخت کې دا وکتل چې نه داسې نه وځم سبا به بیا خلک وایي چې دا خو هغه سړی دی چې دا اوس په یو الزام کې جیل ته تللی و خو بل باچا مې مهربانه شو راویست نه نه زه په خپله جامه داغ نه پرېږدم د یوسف علیه السلام د عظمت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیان دې نه مطلب دا دی چې نبي علیه السلام موږ ته دا ښکاره کوي د پیغمبرانو اهمیت د پیغمبرانو باندې موږ ایمان لرو تاسو وایئ چې نبي علیه السلام موږ ته د انبیاو قرآن موږ ته د انبیاو په باره کې دا تعلیم نه وی راکړی نو د نبي علیه السلام د محبت به موږ په دې چېرته نه وی اماده کړي چې موږ د نورو پیغمبرانو په حق کې چېرته څه نامناسبه خبره وکړو دا موږ ته نبي علیه السلام په دې ذماو کې دا کېنولل چې څنګه چې په ما ایمان لرئ داسې په هر پیغمبر ایمان لرئ څنګه چې په الله په دې کتاب په قرآن ایمان لرئ داسې په تورات او په انجیل او په زبور ایمان لرئ دا کوم خلک چې په هغې باندې د ایمان دعوه کوي دا حقیقت کې د هغې ایمان د دې ایمان پرې نشته د دې نه په خپل کتاب ایمان شته او د په پیغمبر ایمان شته دا د امت محمدي کمال دی صلی الله علیه وسلم دا جګړې چا جوړې کړې په دې دنیا کې جګړې چا جوړې کړې په دنیا کې یهودیانو عیسی علیه السلام ونه منله د هغې له جګړه جوړه کړه حضرت عیسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې پیغمبر راغلی د هغې نه جګړه جوړه کړه عیسایانو د یهودیانو په منځ کې جګړه جوړه بیا یهودیان او عیسایان دواړه ولګېدل هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه منله نو هغه جګړه ښه کلکه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دې خبرې اعلان وکړو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام واقعه او د یوسف علیه السلام د واقعې لپاره ټول قرآن کې لوی صورت راغی صورت یوسف اوس هم چې خلک یې ګوري د یو مؤمن په زړه باندې یو زبردست اثر کوي دا د پیغمبرانو د تعلیم او د پیغمبرانو د هغې د احترام دا سبق خو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودو تاسو بایبل راوالی تلمود راوالی د یهودیانو چې کوم کتابونه دي د عیسایانو چې کوم کتابونه دي بایبل دا دویمه حصه راوالی په خپلو پیغمبرانو باندې الزامونه لګولي دي په لوط علیه السلام باندې نعوذ بالله الزام لګولی په موسی علیه السلام باندې په هارون علیه السلام باندې د بت پرستۍ الزام لګولی په داود علیه السلام باندې الزام لګولی د ظلم په سلیمان علیه السلام باندې د جادو الزام لګولی دی واقعي په پیغمبرانو باندې ایمان لري د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ چې کوم کمالات دي په هغې کې یو کمال دا دی چې د تاریخ د عظیمو خلقو باندې چې کومو خلقو خټې ورچولې وې د هغې لمنې داردارې کړې وې هغه قرآن صفا کړې هغه نبي علیه السلام هغه صفا کړې په کار خو دا وه چې یهودیانو د نبي علیه السلام شکریه ادا کړې وې په کار خو دا وه چې د دنیا عیسایانو د نبي علیه السلام شکریه ادا کړې وې چې او زموږ سیرت داغدار او زموږ سیرت او زموږ د تاریخ چې دی هغه ګډوډ قرآن زموږ تاریخ درست و لیکن الټا هغې په ځای د دې چې د نبي علیه السلام شکریه ادا کړې وې هغې الټا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار او په نبي علیه السلام باندې الزامات ولګول بیا دې ته وګورئ چې د پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام غوندې شخصیت د هغه تاریخ د ظالمانو بالکل نیست نابود کړو هغه یې هېر کړو که قرآن موږ ته او
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابراهیم علیه السلام سیرت نه ویلې، د آدم علیه السلام راته نه ویلې، د نوح علیه السلام سیرت راته نه ویلې. په دنیا کې د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام سیرت هم نه و خبر. دا د دنیا پیغمبران چې د دنیا کې عظیم کردارونه ادا کړي دي، د هغې نوم به خلق اورېده، خو بس د هغې لپاره به یو سړی د هغې لپاره به یو کس اوس دا قرآن چې دا د انبیاءو دا سیرت بیان کړو، د انبیاءو دا تاریخ بیان کړو، د دې لپاره بیان کړو چې د انسان دا ذهن، د مؤمن ذهن به وسیع، مؤمن به دا ډلهبازي نه کوي. ټول لوی ډلې خو دا وي، دا وروسته ډلې خو بیا وړې ډلې جوړې شوې، دا موږ چې پکې موږ ډلو کې اخته رااخته دي. هر سړي د ځان نه یو خور را چاپېره کړی دی. دا اسلام به موږ ته دا پیغام راکوي، ډلې نه وځئ، دا ډلې وروسته جوړې شوي دي. دا یهودیان چې وایي چې موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یهودیانو ته دروغ وایي، یهودیت وروسته راغلی دی. دا عیسایان چې وایي چې عیسی علیه السلام عیسایت پیش کړی دی، دروغ وایي. عیسی علیه السلام اسلام پیش کړی دی دنیا ته. دا عیسایت خو د هغې د پاسه یو زنګ دی، دا زنګونه دي. د انبیاءو تعلیمات د اسلام تعلیمات، د انبیاءو سیرت د اسلام سیرتو، انبیاءو په جامه باندې داغونه د هغې خپلو ناملیواو چې چا د هغې نومونه اخیستل، هغې په داغونه لګولي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هم دا کمال دی. پیغمبر به وړې نه وړې خبرې نه واله، د لوی نه لوی خبرې به ټوله خبره یې محفوظه وساتله. هغوی د خپلو پیغمبرانو تعلیمات هېر کړل، هغې ته نه ده پته. نن که ته بایبل راوالې، تا ته پکې دا پته نه لګي. یو سړي چې قرآن ویلی نو هغه ته پته لګي چې یاره په دې بایبل کې دننه دا جمله کېدی شي دا د الله تعالی کلام دی. په پایې کې دننه د انبیاو خبرې، د خلکو خبرې، د ربیینو خبرې، د هغې د فقیهانو خبرې، د هغې د علماو خبرې، هر څه یې پکې بلکل مکس کړي دي، یو ځای کړي دي. هغې دا پته نه لګي چې د الله خبره کوم ده، د الله د پیغمبر خبره کومه ده، د پیغمبر د ملګرو خبره کومه ده. قرآن کې ټولې خبرې صفا ذکر دي، سنت کې ټولې خبرې صفا ذکر دي. زموږ قرآن بلکل جدا دی. قرآن دی، بس تفسیر دی. د قرآن او د تفسیر پته لګي دا قرآن دی او دی تفسیر دی. د حدیثو پته لګي دا حدیث دی او دا د حدیث تشریح ده. د اهل علمو د وینا ځان ته پته لګي، دا فقه، دا تاریخ او دا سیرت، دا جدا دي، دا جدا مرتب دي. تفسیر ځان لا علم دی، حدیث ځان لا علم دی، فقه ځان لا علم دی، تاریخ ځان لا علم دی، رجال او سیرتونه دا ځان لا علم دی. دا د دې امت کمال دی او دې امت دا کمال هم دی چې د تېرو انبیاو تاریخ هم را پیدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په نومونو په اخیستو باندې شرمېده نه، بلکې چا ته پته نه وه نبي علیه الصلاة وسلام ورته نومونه ښودل. دا د نبي علیه الصلاة وسلام عظمت دی. بیا چې موږ ګورو د نورو پیغمبرانو تاریخ موږ سره مکمل نشته، هغه حیثیت دا چې کومه قرآن موږ ته ویلی او که د قرآن مجید نه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت را پیدا کړي، صرف دا قرآن په دې وجه وګورئ چې په دې کې د نبي علیه الصلاة وسلام د سیرت کې به خبرې دي، د دې نه ځان له یو بل لوی بحث جوړېږي. لہذا موږ د نورو پیغمبرانو د سیرت ذکر هم کوو. مخکې موږ ډېر بار ذکر کړی هم علماو په دې لیکل کړي دي، انبیاو په سیرت باندې علماو لیکل کړي دي. مولانا حمید الرحمن سیوهامی رحمه الله 4 جلده کتاب لیکلی دی په قصص النبیین باندې او قصص القرآن باندې. قرآن مجید کې دا واقعات لیکن زموږ دپاره قابل اتباع او واجب الاتباع سیرت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولې د نورو انبیاو په سیرت کې چې موږ ته الله تعالی کومې خبرې کړي دي هغه هم دي. لکه تا ته وایي دا ټول یو دین پیغمبران، خو د نبي علیه الصلاة وسلام سیرت جامع دی، مکمل دی، همگیر دی، عالمگیر دی، په مستنده طریقه موږ ته ملاو دی. دې باندې به عقیده ساتل غواړي. عقیده دا د اختلاف خبره نه ده. څنګه چې قرآن موږ ته محفوظ راغلی دی، داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او سنت او حدیث هم موږ ته محفوظ دي. ولې؟ ځکه چې قرآن بغیر د نبي علیه الصلاة وسلام د سیرت او د سنت او د حدیث نه زده کېدی نه شي. دا خبر دی هر مسلمان په هر ماشوم او لوی دی دا په دماغو کې کښېنوي چې قرآن د پیغمبر د سیرت او د سنت او د حدیث نه بغیر نشي زده کېدی. څنګه به زده کوې قرآن چې ته زده کوې څنګه به زده کوې؟ ته به مونځ څنګه زده کوې؟ مونځ
روزه به څنګه زده کوي زکات به څنګه زده کوي حج به څنګه زده کوي د پیغمبر نه زده کوي قرآن کې صرف د موز لفظ ویلی دی قرآن کې صرف دا ویلي چې موز کوي قرآن کې دا کوم ځای کې ویلي دي چې پنځه مونځونه او وختونه یې دا ده او د جمعې مونځ پکې 2 رکعاته دی او نور کله ماسپښین 4 رکعاته دي او د سهار 2 رکعاته دي او د مازدیګر 4 رکعاته دا په قرآن کې کوم ځای دی دا ځکه وایم چې کوم خلک دا په سنت باندې یره چې دا حدیثونه خو د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې نه و دا وروسته ولیکل شو دروغ وایي چې وروسته ولیکل شو دروغ دا د نبی علیه السلام په زمانه کې لیکلي شوي دي او که لیکلي شوي فرض دی نه وي فرض ځکه چې نه دی لیکلي شوي نو دا د یادولو او د محفوظ ساتلو طریقه یوازې لیکل دي دا په کوم ځای کې دا لیکل دا چا دا خبره کړې ده ویره دې د حدیثو کمپایلیشن نه دی شوی تدوین وروسته شوی دا تدوین خو د حدیثو د تحفظ یو طریقه ده دې نه علاوه بله طریقه باندې حدیث نشي محفوظ کېدی صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث سره دومره مینه وه چې هغې خو په سر ورکړو پر په یو حدیث دپاره په زرګونو میلیونه مزلې کولې یو سړی د مدینې منورې نه صرف د یو حدیث دپاره شام ته ځي شام ته ته وایې نن د مدینې منورې چې ته دمشق ته ځې او په هغه زمانه کې لارې او سفرې او مشکلات او د سړي پسې کار یې کړی سړی چې ځینې داسې وزګار خو به هم نه کړي مونږ او تاسو خو یاره ځي بس چې لږ وزګار شو چې خیر بیا به درس زده کوو چې لږ وزګار شو بیا به قرآن څنګه به وزګارېږي ته به کله وزګارېږي ها دا نور کارونه ده دا د ډېر اهم کارونه دي دا ته چې کوم کوې او دا دین زده کول او دا قرآن زده کول دا د وزګارخېلو کار دی دا چې څوک وزګار شي که نه هېڅ کار یې نه وي لکه داسې نه پوه اوسي هېڅ کار یې نه وي وزګار معنا څه ده وزګار بېکاره سړی د هغه اهمیت نه چې اهمیت دې ختم شي نو ته به دې چې لاله ستا په دې دا اهمیت دی خلکو دې نه ډېر لوی وختونه ورکړي ډېر ذهینان خلک ټوله دنیا ته دا چلنج ورکوم چې دا د محدثینو غوندې ذهینان خلک په دنیا کې را پیدا کړي دا محدثین چې د پیغمبر علیه السلام حدیث جمع کړي دي دا د ټولې دنیا د ټولو ټاپ ذهینان خلک زبردست چې ته د جینیس وایي جینیس دا ټول د ذهینان خلک ټاپ ذهینان دي چې د دنیا کارونه کولی نو د دنیا د نور خلک بر دې چړي هم نه وي دا بر دې شاګردان هم نه وي نو دې هغه ذهانت خپل او هغه د خپل صلاحیت او هغه د دماغ صلاحیت او قوت هغې د دین دپاره وقف کړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا په دې وجه باندې دا د دې سنت دا سنت د قرآن تفسیر دی چې قرآن محفوظ ګڼئ نو سنت به محفوظ ګڼئ او که ته سنت محفوظ نه ګڼئ نو ته بیا قرآن هم محفوظ نه ګڼئ دا بیا د دې وجې نه موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت باندې ځکه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مستند طور باندې موږ ته میلاو دی بالکل په داسې واضح ټکو موږ ته میلاو دی په هغې کې څه خفا نشته او آخري خبره په دې سلسله کې دا ده چې په هغې کې یو ګوټ پاتې نه دی د نبي علیه الصلاة والسلام د ژوند داسې پهلو نشته چې هغه تشه پاتې شوي په هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام چاته څه هدایات نه وي ورکړي یو انګریز دی مایکل هارټ دا نوم دی هغه د 100 یو کتاب لیکلی دی عام طور باندې مشهور دی هر چا سره هغه په کتاب کې لیکلي دي چې 100 کسان به زه لوی خلک دنیا ته خیر کړي 100 کسان په دنیا کې لوی څوک بیا وایي ما سوچ کړی هغه عیسایي دی چې د دې 100 کسانو سردار به څوک وي د دې 100 کسانو مشر به څوک وي قیادت به څوک کوي لیډرشپ پر چا په لاس وایي ما په لکه وی چې یاره عیسی علیه السلام به لیډر وم ځکه عیسی علیه السلام باندې زما عقیده نو عیسی علیه السلام یقینا د لیډرۍ اهل دی وایي بیا مې سوچ وکړو چې راځه کمپیر کوم محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام دواړه مقابله کې اچوم چې په دې کې کوم یو ژوند چې دی هغه جامع دی وایي دوه خبرې راته معلومې شوې وایي د هغې د وجې نه ما محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې ولیدو یو دا چې عیسی علیه السلام په ژوند کې د یو خاوند دپاره د یو پلار دپاره څه نمونه نه وه ځکه چې هغه د ښځې خاوند نه و پاتې شوی نو د بچي پلار نه و پاتې شوی هغه واده نه و کړی لکه یو سړی وایي چې زه به خاورې خاوند زه دا ګورم د پیغمبر د عیسی علیه السلام په ژوند کې دا ګورم چې زما دپاره به تورې خاوند څه نمونه ده او یو پلار دی زه د دوی دپاره دا ګورم چې زه د خپلو بچو دپاره څنګه نمونه شم
نو زما لپاره د عیسی علیه السلام په ژوند کې نمونه نشته ځکه چې هغه واده وکړی او بیا به راځي بیا به واده کوي بیا به پلار کېږي به او خاوند کېږي به او دویم دا چې که یو حکمران دا ووایي چې زما حکومت دی خو زه د عیسی علیه السلام په ژوند کې نمونه ګورم چې څنګه حکومت وکړم په حکومت کې زه کومه رویه اختیار کړم کومه طریقه اختیار کړم نو د عیسی علیه السلام په ژوند کې زما لپاره نمونه نشته ځکه چې هغه حکومت نه وکړ او د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا ټولې نمونې موجود د یو ګاونډي دپاره د یو پلار دپاره د یو خاوند دپاره حتی که د یو جیلي او د یو قیدي دپاره نبي علیه السلام په شام ابي طالب کې جیل هم تېر کړی دی بایکاټ هم ورسره شوی دی لوږې تندې هم تېرې کړي دي که ته دا غواړې چې په جنګ کې نو په جنګ کې نبي علیه السلام ته احد هم راغلی دی او بدر هم راغلی دی داسې وخت هم راغلی دی چې ګزارونه پرې شوي دي او داسې وخت هم راغلی دی چې خلک یې تړلي دي د نبي علیه السلام ژوند جامع ژوند دی په دې کې څه خفا نشته د دې په ثبوت کې څه پټوالی نشته په دې کې څه کمی نشته دا ژوندی دا اوس هم ژوندی دی د نبي علیه السلام سیرت چې ته ګورې او ځان پرې پوهې احادیث ګورې او ځان پرې پوهې نو ته به وایې چې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هم چې ته یو ځای کې ناست دی او ما ته هدایات راکوي د دې وجې نه انشاءالله العزیز موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوو به دا به زده کوو او دا به بیا په خپل ژوند کې راولو دا به خپلو بچو ته وایو دا به هغه چا ته رسو چې چا ته نه دی رسېدلی دې باندې به فخر کوو د محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ او د هغه په قیادت او د هغه په شکر دی الله تعالی چې ما له د محمد صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر امتي زه پیدا کړی یم او زه د نبي علیه السلام امتي یم او د ما محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر اقول قولي هذا واستغفر